نن سیم نمبر سبق ته د خیر الاصول وم نمبر سبق صحیح شو. سبق نمبر 7. نن ولا سبق کې مو شی بیان صحاح سته. صحاح سته متعلق خبره ده. صحاح سته کې صحاح صحیح جمع ده کنه سته شپږ. صحاح سته شپږ صحیح کتابونه. صحاح سته چې کتاب ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم. نمبر 3 جامع ترمذی صحیح ده. ورپسې سنن نسائی. ورپسې 5 سنن ابو داود سنن ابن ماجہ. اور بعض محدثین نے ابن ماجہ کے بجائے موطا امام مالک اور بعض نے مسند دارمی شمار کیا ہے. زن محدثین حضرت سنا ابن ماجہ نہ دا موطا امام مالک زن سنا مسند دارمی دا. اور ان شی کتابوں کو صحاح کہنا تغلیبا ہے. بدو ته د صحاح نه دی دا معنی د مکمل صحیح دی ښه بلکې تغلیب ورکول شي کنه. تغلیب معنی د سر ډیر شیونوي کنه الګ ورکی ور خاتم وشمره د ډیرو ته اعتبار وکي. ډیرو کې صحیح حدیث دی بس یو نہیں. ډیرو کې صحیح دی یو نہیں مغاویہ کیونکہ صرف صحیح تو بخاری و مسلم ہی ہے. صحیح کتابونه خاندود و د صحاح مجرده. کذا پی مقدمة المشکات. مقدمة المشکات کیا شده خبر از کلم مشکات او جال نافیه کیا شده. مراتب صحاح سته د دویمه خبره ده. صحاح سته مرتبات څه د کوم یو کتاب دی کې اواله مرتبه بنی ده. پہلا مرتبہ بخاری کا ہے. اولا مرتبہ دی بخاری شریف تا خواہ کنا اصح الکتب بعد کتاب اللہ دندا. دوسرا مسلم کا. دویمه دی مسلم شریف تا. بدو کی کوم یو شده په درجه کې اعلی ده. بخاری شریف کې فقاهت زیات تا کنا فقه ولا خبر دی. مسلم شریف کې احادیث ډېر مزدور ترتیب سره جمع کړي نظم او جودت وغیره دا ډېر کې خشیان دي. لیدلیم نه دی ویر بوش ان شاء الله. ها بل پس د ابو داود شریف ته دی کې بیا ډېر مزدور وي. هر مذهب د پر دلایل جمع کوي. خبر پس سنن نسائی ده. پنځم ورپس د ترمذی د زنه خال ترمذی سلرامې کې شماري. ابن ماجه صحیح ده. ابن ماجه شپږم کې آسیا ده. سنن نسائی ډېر دقیق بحثونه کوي صحیح د حدیث متعلق. خداخي مراتب شولو کنه. اوس مذاهب اصحاب صحاح سته. ارباب سته صحاح سته سدي د دوله مذهبونه چې کوم کوم مذهب باندې د خلک. امام بخاری رحمت الله علیه مجتهد ہے. امام بخاری رحمت الله علیه په باره کې ځن علما او رایده د صدا مجتهد ده. ځن از له شوافی ده. امام بخاری صاحب باندې مذهب باندې ردونه کړي اخر کې قال بعض الناس ډیر وروړي کنه. زن از دو شوافی ده. کتاب نشتاري چوکسی خو صحیح خبره ده لکه کنه صدا مجتهده ده څنګه څه درجه کې امام بخاری کنه. کبه د سیوا شماري کنه د شوافی مذهب طرف ته برجخان ندینه دا پاته نه لګي د شوافی شفیش زنه مثالو کې امام ابو حنیفه صاحب بیا چې کوي تطبیقا کوي تایید کوي. مجتهد ده بس ده. ناپی کبیر کشف الحجاب یا شافی. طبقات شافیه کې د شیخ خبر کړل. امام مسلم رحمت الله علیه شافی ہے. د امام مسلم رحمت الله علیه شو د امام شافی سے په مذهب باندې ده صحیح ده کنه. امام ابو داود رحمت الله علیه حنبلی ہے. امام ابو داود رحمت الله علیه خو پکې حنبلی د خلک یې کنه. حنابلہ ولا دلایل وروړي ابو داود شریف کې. زنا خالص نه شافی ده. امام نصیر مولا شافی ہے. دا شافی ده صحیح ده شافعی ہے. امام ترمذی ابن ماجه بھی شافی ہے. امام ترمذی رحم الله خاصه صرف دو مثالو کې لکه اختلاف کړه شافعی مذهب سره نور ارزو کې دو لپاره تایید وروړي دلیل صحیح ده. او د ابن ماجه شافی ده صحیح ده. جرح و تعدیل کا بیان. جرح و تعدیل چشتل شي. جرح زخمی کول تل شي چوٹ لگانا. تعدیل چشتل شي د چوله عدالت کول چوتل څه د ثقه د چوتل څه د شد معتبر د تعدیل ل شي. او د کوم سره چوبن اعتراض کې د تناقض جارح نه ل شي کنه چوبن ولګه مجروح صحیح ده تنقید وی دا چوس
تعدیل کې معادل ویل شي د بل څو ګرځي عادل وګرځي بس صحیح ده. محدثین جب کسی روی کی توثیق و تعدیل بیان کرتے ہیں کله محدثین حضرات دی روی په باره کې بحث کول وغوړي حدیث د لپاره ضرورت غورځي کنه روی باندې خبره کوي نه توثیق و تعدیل بیانې کنه توثیق وا کسی کوي وګرځي تو کئی طرح کے الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں څه قسم الفاظ دی استعمالي ورکه بس توثیق میں اعلی ہے باز ادنا زنا درجه بیا اعلی د زنا الفاظ زنا بیا کم ده اعلی هذا الفاظ جربی جرمی بی باز اعلی اور باز متوسط اور باز ادنا انده شاید دی جرح ول الفاظ زنا ساخت دی زنا درمیانه دی زنا بیا کم درجی ولی ذیل من سب الفاظ کو اعلی سے ادنا تک یہ ترتیب معتبر ذکر کیا جاتا ہے لون دی تو اس اعلی ادنا پر او ترتیب معتبر زکم د معادت ذکر کی وزګور الفاظ تعدیل کله کله روی په باره کې علماء ثبت حجتا ده ثبتا ده اوس اگر که صرف ثبت یلی وکنه به درجه کام او حجت سره ملو کو ډبل شوله صرف حجت نو بیا کام شو کنه ثبت حجت په خاطر درجه شو کنه صحیح ده به دې پسې دویمه درجه د ثبت سره حافظ لفظ ولګي دا دویمه درجه تعدیل کې درېمه شه د ثقه متقن ده ګوره پام تکا ثبت دوه روغلی سره خوج د بل سره حافظ ده بیا ثقه ته د شي کوي متقن درې وری د تروړي خلټه سره بل لګي ثقه روړو کنه متقن نو سره ول ګول دی واده راجاش متقن څه معنا متقن مضبوط تل شي يتقن العربيه يجيد العربيه سفور بيل شي متقن مجيد اچhe یو مجید دا بلا د قران مجید صحیح شو ثقه ثبت سره ول ګلو ګره مخ یو لټای ټکه روډ لفظ ثقه ډبل وی ثقه کله کله صرف روډي ثقه بلا بس یو ثقه سره کله روډي صدوق مبالغه سے ادا کنه فعول صدوق کله کله روډي کنه لا باس به بیر ډیر پار غرس په مو سړای تاکړه دا خالی کنه لا باس به کله کله چې لیس به باس وسوګره دي کې پارخ ته اگر شي معنا مو تلفظ کې ولا کې پښتو غریبي کې دوره غانش تو کنه محله الصدق دور اختیاونه له بل دي تسینه پوه شي دي ټول اختیا کرونه دي اختیا زوی تسینه محل الصدق تل شي کنه محله الصدق کوټینه د رښتیا ولا محل جشتل خلول زوی تل شي کنه معنا د بس اختیا در اختیای جید الحدیث دا د عمده حدیث ولا سره ده صالح الحدیث شیخ وسط متوسط په معنی ده معادل په معنی ده شیخ حسن الحدیث شیخ نه معنا بوډه نه ده قابل تل صدوق ان شاء الله سویلح صالح تصیر شو کنه وغیره نور د سلفوزی د مختصر کتاب ده الفاظ جرح کې څه کله چوبونی د غا کوي کنه اول نمبر دجال کذاب غاټ شول کنه دجال کذاب ور وسیدا وضاع يضع الحديث ده بدون متهم بالكذب متفق على ترک دی په پرېږدول خلکو اتفاق کړی د اوساتې ته دا متهم بالکذب کنه متهم شي تهمت په لګي کنه اتهام تهمت لګونی تل شي مول دې بل سمانا دی مول کې دې بل سمانا محتمم ځون ته د سړند سی لاګي نه محتمم نه متهم دی که متهم ده متروک انده سړی پریا خشوا د متروک سره نن سبا چوک ملویږي نه کنه غریب متروک شوی د شته محادثه مدرکی چوکي حدیث نه ذکر کوي انده سی بس پوت شي غریب ډیر ول پوت نه سي لیث بثقه ثقه نه ده لیث بثقه سکتو عنه خال خودینه چپ په دې چوک د دې په باره کې څه نه بس چپ په باره کې څه باده ونه یل شي خا ونه یل شي بیا سړي دور زړه نه يرسي کنه سخیر خو بیل شي و دور کنه سکتو نو بس خالو نه چپ دي ذاهب الحديث حدیثونه کله کله لوړ پور شي اسی سړی کله کله ور پوري خاطو شي ذاهب نو تل شي کنه ذاهب الكلام خبره کوم په لوړ شي لوړه یای بیا ذاهب الحدیث فيه نظر دو خاصی مرکات کی ارزو کی روڑی فيه نظر کتبی کی فيه نظر فيه اشکال فيه سوال حالک ساقط غرزدل کاستا غرزدل معنی نه علماء نظرنا واهن بمره واهن کمزور تل شي ضعیف تا کنه
لیس بشیء هیڅ شی نه ده خو لیس بشیء نه لیس بشیء کله کله داسې حدیث ورکې لیس بشیء مخال ډېر یې ده شی هېڅ شی نه ده مړه خو دا د مو خو لیالی خلکو پسې مو خو چو سره نه لګیا بس ډارې کې چې لیس بشیء نه حالانکې هغه شی کبیر وي دا علما صحیح به رښتیا ورسره یې چې لیس بشیء داسې ظلم خو نه کوي ګناه د آخرت یو مخالف یې ظلم کوي ضعیف جدا جدا منه ډېر ډېر شي ډېر ضعیف شي ضعفوه علماو دا کمزوره ګڼلی دا روي ضعفو دی که ضعفو دی تضعیف یې کړه نه نه ضعفو د تضعیف تجدید نه سره ضعفوه نشي المجرد نه رسي ضعیف واهن واهن و مخکې که نه ضعیف یو سره ملو که ضعیف سره واهن ملو کمزوره شو یضعفو کمزوره شمرل شي نه یضعفو یضعفو کمزوره شمرل شي صحیح ده صحیح ده که نه که تو یضعفو وایي یضعفو خو اضعاف نه راوتلی به ډبل کوانې ته ویل شي ابنی ښه که نه ها که نه قد ضعف تضعیف یې شوی ده فیه ضعف ضعف ورکې ده لیس بالقوي مضبوط نه ده لیس بحجت لیس بذاکه غوره نه ده لکه سوره ته ګورې لیس بذاکه یعرف و ینکر مړه کله د معروف شي کله د منکر شي پاتې نه لګوي سړی سي کله سیده غږیږي کله الټا غږیږي خو یعرف و ینکر شي ځنه علماو طرف نه د معروف شمرل شي خو ځنه د منکر کی بس بیا سړي زړه نه خالي فيه مقال دي کې خبره شته فيه مقال داسې خال څه کوي یارې تار څه خو خبرې ورکې شته تو کل ما فيه دي په باره کې خبرې شوي دي تو کل ما فيه دي په باره کې خبرې شوي څه معنی خبرې شوي دي خبرې خارج شي په باره کې شوي معنا دي په باره کې داسې خبرې شوي څه کمزوره کوي دا معنا ده لین ډېر نرم ده که نه پروی نه ستي شي نو بس صحیح ده لین ورته ویل شي یو نرم خو ښه خبره هغه ځان ته شاید اخلو کوله داسې کې لین معنا ده حدیثو ته حفاظت ضروري ده دې کې بې پروایي خو نه چلیږي که نه سیء الحفظ حفظ نه کمزوره خراب ته لا یحتج به دي باندې استدلال نشي کول دي حدیث سره رخصتل نشي قابل استدلال نه ده اختلف فیه دي کې اختلاف شو د زنسي زنسي صدوکن روي در اختیار د ډیری خلکینه مبتدع و غیرها بدعتي ده غلط عقیده ده پوه شوې صحیح ده که نه بدعتي ولا روایت باندې قبولوي که نه کله خپل مذهب ترجیح لپاره ذکر کوي که به خپل مذهب ترجیح نه کول په اساس مخلصه طور باندې خو بدعت سواج نه ورکي و که نه بیا روایت قبلول شي